أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين مخی آیتونو کی د قبله د بدلیدو تذکره وا څوک په پیغمبر باندې اعتراض کوي صحابو باندې اعتراض کوي دغه سړی به بیوقوفي وسوم که څوک کوي بیوقوف سړی په پیغمبر باندې او په صحابو اعتراض کوي الله وی ما تاسو امت عادل جوړ کړی یی نو تاسو به خلکو ته دا مسله رسوي خلکو ته بیان کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تاسو ته بیانوي تاسو به خلکو ته بیانوي دا یو سلسله روانه یا دا و چې قیامت پر ورځ باندې تاسو به خلکو باندې گواہی کوي او پیغمبر بس تاسو صفائی کوي قبله بدلیدل دا ډېر ګران کارو دا صد پارشیو امتحاناتو پکې نو امتحان کله کولای کېږي د پاره چې سړی ته په خپل پته ولګي لیکن الله رب العزت کوي د پاره چې نور خلقو ته ښکار کی کله کله داسې وي چې سړی ته خپل ځان ښکارا کوي چې تا تستا پته ولګي ته څومره اوبو کې دې د پاره امتحان کی الله رب العزت چې امتحان کوي نو دې د پاره کوي لنعلم من يتبع الرسول الله وی چې ښکارا کو مونږه چې څوک د رسول تابعداري کوي او څوک ته اوړي بیا د قبله د بدلیدو تذکره وا پای کې دواړه خبرې چې یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوخه وا چې زما د قبله کعبه شي لیکن په دغه وخت کې نه لږ وروستو چې دا خلک لکوټې په ایمان کې کلک شي نو بیا د قبله بدل شي لیکن الله چې کم سکی نو هغه خو بل چاته پکې ګوري نه نو الله رب العزت قبله بدل کړه او یادا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل دغه سي چې زما قبله د کعبه شي او دغه خبره خوخه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله منظور کړه او قبله ولا بدل کړه د قبله کې بیا وی شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته چې مخکې نو بس منځ بستا کیږي یو استراری صورتی هغه جدا ده کم چې استراری صورت نه نو هغه به قبله ته کعبه ته مخامخ نو عین کعبه ته مخکې دیو جنا کعبه کې چې خلک کم ولاړی مسجد کعبه ته په د کعبه ته مخامخ مسجد حرام کې نو هغه ټول
داسې یو ګول دایره کې ښکاري ولې چې ټول کعبې طرف ته مخ کوي نو یو طرف ته به هم کعبې ته مخ کېږي بل طرف ته هم بل طرف ته هم نو دا ټول یو ګول دایرې شکل کې ښکاري. لیکن کله چې د کعبې نه بهري لري کعبه نه نو بیا به دغه طرف دغه طرف ته به سړی لمونځ کوي. د هغې څه بعضې خبرې شوې وې. اوس دې کې کم چې مخالفین دي مخالفین وایي زه دې نه منم چې نه منې نو که هر قسمه دلایل ته راوړې کېدې ورته بیا هم نه مني. یو سړی ورځې ته وایي دا شپه ده نور راختلی نیمه ورځ ده اسمان منځ ته نور راغلی دی وایي نه دا شپه ده. نو که ته ورته څه دلایل پیش کوې دی وایي منم نه نو چې نه مني نو دې سره به سړی څه وکړي د دې څه علاج بل نشتی. نو الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو قسم تسلیم ورکي چې خلق کم یو چې نه منونکي دي نو هغې نه مني. دغه خلق بستانه خوشحاله شي خوشحالیږي نه سو پورې به نه خوشحالیږي. ها که ته د هغې خبره ومنې د هغې په لاره باندې روان شي نو الله به خوشحالیږي او دا خو کیږي نه چې ته د هغې په خواهشاتو باندې روان شي. او که بالفرض وشوه دغسې تا دین پرېښو قرآن دې پرېښو او د هغې په خواهشاتو پسې روان شوې نو بیا به ته د ظالمانو نه ظالم به بیا. الله رب العزت نوم اخلي د پیغمبر وی ما او تا ته دسنه چې تاسو په هغې پسې روان شي په دغه خلکو پسې نو تاسو به ګورئ ظالمان شئ. پیغمبر ته مې داسې ویلي نو بس ته ځان ته ګوره وایي. ورپسې تذکره د دې کوي چې دغه خلک کم چې په مخالفت کې روان دي که دې ته دا پیغمبر داسې پیژني یا دا تحویل قبله داسې پیژني یا دا قرآن کریم داسې پیژني لکه څنګه چې خپل زامن خلک پیژني بالکل په دې کې څه شک و شبهه اصلي ته نه راځي. نو بیا یې هم نه مني حق پټونکي دي نو څوک چې حق پټوي نو هغې باندې به عذاب راځي. نه الله وایي ته پکې شک مه کوه. بیا ورپسې تذکره کوي د هر چا یو روح دی د چا روح قرآن ته دی نو د چا روح بل طرف ته دی د چا روح دین طرف ته دی جماعت طرف ته دی سنت طرف ته دی او د بعضې خلکو روح هغه بل طرف ته دی. د چا بازار ته روان دی جو څوک بېدینۍ ته روان دی جو څوک بل ته روان دی د چا بل څه ځان له یو آیډیالي جوړ کړلی او هغې ته هغه طرف ته روان دی. نو الله تعلیم ورکوي د دې چې او تاسو دپاره څه پکار دي نو فاستبقوا الخیرات خیر کارونو پسې مخکې والی وکوئ. دا نورې قصې خوا او شاته څه شي کېږي خلک په یو طرف روان دي بل طرف باندې روان دي نو تاسو د هغې سره په سیل کې مال وځئ بلکې خیر طرف ته مخکې شئ قرآن او سنت طرف ته مخکې شئ. او بیا د قبلې تذکره کوي بیا یو طرف ته ته په کلي کې نږدې علاقې ته تلی لرې په سفر باندې تلی نو سبا کې د هغه ټولو خبره ذکر کوي. او کم کسان چې نه مني نو د هغې الله وایي یریږه ته یا هغو نه یریږه ما ظالمان دي نو د ظالمانو دپاره بیا بد طریقې کار د هغې بیا بل شاني د هغې تذکره کوي. ولئن آتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك کچری راوړې ته هغه کسانو ته چې کتاب ول ورکړی شوی دی بكل آیة هر قسم نښه هر قسم دلیل هر قسم دلیل راوړي د دلیلونو انبار ورته ولګئ ما تبعوا قبلتك دی تابعداري کوونکي نه دي ستا د قبلې
هغوی د سره زه په لارې نظم نو کله کله پکې د زمونږ په دې مسلمانانو کې چې ګوري په ضد کې خلک راشي جذباتو کې راشي وایي که دې جنت ته ځي نو زه د سره جنت تم نظم نو چېرته به ځي بل طرف ته به ځي نو دا بعضې خبرې دا د خولې نه ویستل نه په کار چې سړی په خولې باندې داسې خبرې راولي که دې الله ته یو وایي نو زه ورته هم نه وایم وایي که دې مسلماني کوي نو زه د مسلمانۍ کې ځان نه شریکوم بعضې دا د کفر خبرې الله وایي که هر قسم نخې ورته راوړی دی کې اهل کتابو ته ما تبعو قبلتک دی تابعداري کوونکي نه دي ستا د قبلې وما انت بتابع قبلتهم او نه ته تابعداري کوونکی د قبلې د دي بس خبره بدله شوه اوس ستا قبله کعبه شوه نه که اوس تا ته دي وایي چې راځه راځه بیا هم بیت المقدس ته مونځ کوو نو بیت المقدس ته که څوک مونځ کوي نو کېږي به نه اوس نه کېږي د مسلمان مونځ نه کېږي هلته او چې کوم کافر دی نو د هغې خو هېڅ نه کېږي که هغه کعبې ته کوي او که بیت المقدس ته کوي او که بل ځای ته کوي د هغې خو عمل قبول نه دی هېڅ عمل قبول نه دی نو الله یو ما انت بتابع قبلتهم او نه ته تابعداري کوونکی د دې د قبلې وما بعضهم بتابع قبلة بعض او نه دي بعض د دې نه تابعداري کوونکي د قبلې د بعضو یهودیانو ځان لا په بیت المقدس کې یو ځای خاص کړو بیت اللحم ورته وی بیت الصخره ورته وی هغه ته موږ کوو نصاراو ځان لا یو ځای خاص کړو هغه ته بیت الشرق وی هغه ته موږ کوو نو هغه کم ځای چې خاص کړل الته کې هغه ودرېږي بل ځای کې نه ودرېږي یهودیان د نصارا هغه ته نه ودرېږي نصرانیان د یهودیانو هغه ته نه ودرېږي دا د دې په خپل منځ کې دا حال دی یا د قبلې نه مراد ټول دین واخلا نو ما تبعو قبلتک دی تابعداري کوونکي نه دي ستا د دین وما انت بتابع قبلتهم او نه ته تابعداري کوونکي د دې د دین وما بعضهم بتابع قبلة بعض او نه بعض د دینه تابعداري کوونکي نه دي د قبله د دین د بعضي د دینه هغه د بعض د دین تابعداري کوونکي نه دي نصرانیان د يهوديانو تابعداري نه کوي او نصرانیان د يهوديانو نو دغه يهوديان نصرانیان دیو بل د دین تابعداري کوونکي نه دي او ته هم د دې دین تابعداري کوونکی نه او هغه هم ستا د دین تابعداري کوونکی نه دي ولا ان تبعت اهواهم کچر راوړي کچر تا تابعداري وکړه د دې د خواهشاتو وس دې چې بس بس روان دي نو خو د دې خواهش ده دین نه ده او دین د خواهش نوم نه ده دین د الله د مرضی نوم ده د رسول د تابعداري نوم ده د وینا زماز نه مونږ وي باجی پکې داسي کله کله یو سره ده نا جوړ شی ده دومره بیمار دی چې دا داس نشي کولای او بو ولا استعمالول ولا بدی او دا که تیمم کا وینا زما سره نه مونږ وي او دا الله حکم ده او بو نشته او بو استعمال باندې ته قادر نه بیماری سدي او بو نشته سره نشتی بیا یا شته خو ته په قادر نه صابر او بدی دي نجل بکه فتیمموا سعیدا طیبا تیمموا کا دوی زما ځله نه مونږ اگر خپل زړه خبره و پرې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي تبوس کوي دا به څومره وخت پوری کو هغه لس کالا کتا ته وبو میلاو نشوي نو بس به تیمم باندې کار کو کنه مطلب لس کال کله داسې کیږي مطلب دا چې ډېر وخت پورې څومره چې وبو نه میلاویږي نه دا خاورا دا ستاسو لپاره پاکون کی دا تیمم باندې استکار کی تیمم د غسل لپاره هم کیږي نو تیمم د او داسه د لپاره هم کی او دواړه تیمم نه یو شان دي لیکن فرق بیا نشتی
بس څنګه تیمم چې دا اوداسه د پاره کې د قشان دي تیمم د غسل د پاره می نیت کې فرق دی نیت کې به دغه راولي شي دا اوداسه د پاره کوم او دا بل چې دا غسل د پاره کوم او د دواړو د پاره په یو وخت باندې کیږي نیت کې راوله بس کی دا تیمم کو کلا اباظ خلک پکې په دین کې داسې چې آسانی ګوري د دې زمانه بعض کسانی دینونو خلکو ولا خلک وي په یو را خلاصې ځلنو اوس ماسته پوکو وي نو الته کې هغه خلک لګیا دي په دې وسنو جوراب باندې مسی کوي نو دوی وایي زما دا مسخه د سره اړو خانه ده دا په ځړ نه لګي موزه په پوده وای نه په دې باندې مسنه ده نشم کوله پی وای نه کې مکه و خیر ده لیکن د دین او د شریعت نه دغه ثابت ده پیغمبر نه ثابت ده صحابه نه ثابت ده چې هغه په دې موضوع باندې مسی کړلی تم کو نه کې مکه و خیر ده بدو ته مو آیا وس انکار ته مکوا اصل حکم خدا خپو انزلو ده او چې کله دومره خبر راغلا پیغمبر وکړه صحابه وکړه او لګوم نه د کړي ډیر وکړلا بیا خو کوا کنه یو سره په عمل نه کوي نه دی کوي په خیر ده او بد بودنه وای نه انکار به نه کوي ناغه نور رااله هغه په دې عام موضوع جوړاو باندې مسکی مخکې ما خبره کړو یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې په حج لذي او د بیزاری نشتی نو سده وکي د خپل موزه دا د خپل خپې د منځ د اډو کې چې ده د دې اډو کې نه لاندې کټ کی نو بیزار کار دي تو اخلي نه چې پیسار کار ته هغه ستېکیږي نو هغه به جورابي کې هغه به موزي دا ځکه دا واضح خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړله چې عقل من سره یا به پوښي نه پويږي جو نه پويږي نو دلته کې ما مخ کې وي چې نه پويږي نه چرګه سره یو سره په سید باندې ولاړل کنه په دې کې څومره چې علما لري اتفاقی خبره دا چې په دې وسنی جوړاو باندې مسنه کیږي کم چې دا غیر مقلدین وتوي اهل حدیث وتوي سلف وتوي سلفیان وتوي هغه ټول د مشرانو د لیکلي نکیږي په د لګیا دی بیا وای کیږي کوي په وای جوړاو باندې مس کوي یو بل حدیث مرضی ایستا د جوړاو د چلو کا مال په جوړاو کې مس اوپر اوړه یو سړی دی په خپل باندې تګې شوی دی نو دیخو لاړ کوز شو کوهی ته نو هلته کې اوبه اوس کې راوخته چې راوخته په غاړه باندې سپی ولاړلی ځان جبې راویستله و د تندې د وجې نه خراب دی هلته کې خټې دي خټو باندې لګیا دی خټې سټې دې لپاره چې دې نه څه نه څه جدا شي ګنده اوبو د کوس شو بیا موزه کې اوبه راوخېجولې هغه سپي ته واچولې سپي اوس کې الله رب العزت د هغه سړي بخنه په دغه باندې وکړه تم دا جوړه وکړه کا په کوی تا اوبه دې اوبه هغه کنه یاد هغه سینه راوړل تل دې اوبه راوړل کیږي به کنه کراوړل کیږي په کوه په شل پیری کوه په بیا وکنه راوړل کیږي په نو بیا هو مسله دا ده چې دغه ته موزه نه ویل کیږي ښه الته کې د موزه کم لفظ چې راغله هغه کو بر راوړل کیږي اب استاب جوراب کې وبنه راوړل کیږي ښه حدیث کې شته خبره دغه حدیث کې راغله نه دغه موزکوس شو موزه کې وبر او خېجولې او سپي باندې اوس کولې ته جوراب کې راوخې جوګه جوراب کب نغینو او بابا کې راخیږي نه ها لمته بشي هغه راوړ نه چوړې کې جدا خبره ده
اوبه پکې راوړې کېږي نه. نو ولئن اتبعت اهواهم که چرته تابعداري وکړي د خواهشاتو د دې من بعد ما جاءك من العلم رستو دا غنا چې راغله تا ته د علم راغله قرآن راغله حدیث راغلی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ودا دور کې موت اتوي نو انک یذل من الظالمین یقینا شیبت په دغه وخت د ظالمانو نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي موت ته اوريها خطاب دے اصل کی امت تا خو خبر دلته کې کنایتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وای اوري ما وتا تا ما پښتو کې خلک وای لوري تا ته وې ګوري ته اوروي نو ما وتا ته وای کې تا بیداری وکړه د خواهشاتو د دین پسې نه روان د دې په خواهشاتو پسې روانه رسل آغنا چراغ لیتا تا قرآن و سنت انکا ازل من الظالمین یقنن تیوشی پدا وقید ظالمانونا الذین آتیناهم الکتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناهم آکسان چی ورکڑلے منگا غیل کتاب یعرفونہو دی پیجنی دے پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم لگا سنگا چی پیجنی دی خپل زامن دی دا پیغمبر پیجنی دا تحویل قبلہ هم دا سے پیجنی دا قرآن کریم هم دا سے پیجنی لگا سنگا چی خپل زامن پیجنی. ما مخ یوزے کی ویلو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چی منگا دا پیغمبر دا سے پیجنو چی دا خپل زامنو نے هم خ پیجنو ولی زامنو کے زمانگا شک کے دیشی پدے پیغمبر کی شک نشتی. نو الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم دا سورۃ انعام کی بیا مرازی دا دس آیات شلم آیات کی راضی التا الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه آگسان چی ورکڑے منگا دیل کتاب پیجنی دے پیغمبر لرا پیجنی دے تحویل قبل لرا پیجنی دے قرآن کریم لرا کما یعرفون ابناهم لگا سنگا چی پیجنی دے خپل زامن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ او یقینا یو ډله د دین لا یکتمون الحق خامخ پټي حق لره وهم یعلمون او دی پویږي الحق من ربک حق ثابت ته استاد رب د طرفنا فلا تکونن من الممترین نو مکه ته شک کون کونا چې کله حق ثابت شو نو اس په دې حکم کې شک مکوا قرآن و سنت راغے تحویل قبر راغے نو حق ثابت شوه دے نو شک پکی مکوا بلوی الحق من ربک حق چه ثابت شو استاد رب د طرفنا او یو سړی نه منی نو بیا فلا تکونن من الممترین نو مکه غته د شکون کو نا په خلق باندې د عذاب د نازلې دونا دا عذاب په نازلې دو کې په دې باندې شک مکو دی باندې عذاب نازلېږي اوس یو خبره نه مني حق ثابت شوه دی حق راغله او دی بیا هم نه مني نو سجل وکي عذاب به راځي کنه نو کله چې عذاب په دغه خلق باندې عذاب ثابت شوه دی ته به شک مکو شک کې مو پریوزا دې سره به دغه چل کیږي ولکل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات د هر چا د پاره یو رخ ده د هر چا د پاره د مخ ګرځول یو ځای ده فهو مولها هغه طرف ته ګرځیدون کې هغه طرف ته مخ کون کې ده ما مخ کې وي څوک روان دي هر چا د پاره یو رخ ده نو څوک روان دي باباګانو لا څوک روان دي بوتانو لا څوک روان دي بازارون ته روان دي څوک روان دي پرس مرواج پسې او څوک پکې روان دي قرآن او سنت ته روان دي جماعت ته روان دي دین ته روان دي حق ته روان دي د پیغمبر سنت ته روان دي الته نو خلک روان دي نو کفر ته روان دي نو شرک ته روان دي نو تسکوا تا ته خبره کوي کړه ولکل وجهه هو مولها د هر چا د پاره یو رخ ده د هر چا د پاره د مخ ګرځول یو زیاده هو مولها نو هغه طرف ته مخ ورګرځون کې ده فاستبقوا الخيرات نو ته مخ کې تاسو مخ کې والے کوي د خیر په کارونو کې اطاعت الله تا مخ کی شي قرآن و سنت تا مخ کی شي
دین ته مخکې شي، حق ته مخکې شي، خیر ته مخکې شي. دا نه چې خیراتونو پسې منډي وایي، خیراتونو پسې نه. فاستبقوا الخیرات وایي پس ته به خورو خیرات. نه پس ته خبره خورانه شوه، اوس دې نه خوا ته پس ته نه راځي. دا خو چې ته بیا ماسپښین ویلې نو اوس دا پس ته ماښام به څوک خیرات کوي، یا سحر ویلې نو ماسپښین به غرمۍ به څوک خیرات کوي. چې هغې پسې به روانې منډې به والي، منډې به وایي، بډې به والي، مټې به والي، روان به چې خیرات لازم وي. او دا بعضې خلک پکې وایي خیرات لازم ثواب یې وشي. خیرات لزې د هغو به ثواب وشي که ستا به وشي، ستا ثواب به وشي. د هغو ثواب به هله کېږي چې په دې کې ریا نه وي، شهرت پکې نه وي، سماعت پکې نه وي، ناله به کېږي. په دې کې هغه خلک خبره کوي په ګوته باندې په اشاره باندې را پاسول پکې نه وي. هغه تبه راشي او تبه راشي او تبه راشي، غریب سړی راشي هغه ته دغه پکې څوک اډوسه خیال نه ساتي. او کم چې مالداري نو هغه هلته کې اوچت ځای کې کېنولی شي، په عزت باندې ورکړی شي. ور هغه غریب له څوک څه ورکوي نه. د دغې خیراتونو نه ښه خبره دا وي وروستو به راځي په پټه باندې ورکې، په داسې ځای کې ورکې، غریبانانو لی ورکه، په پټه ورکه، جماعت کې ولګوه، مدرسه کې ولګوه، چې هلته کې د مستحق یاغي یو سړی دی د هغه سبا او بیګا د ډوډۍ درک نه لګي. نن راغی ماله څه دا کې تر اوسه پورې مې سندې خوړ چې څه وخورم، د صبر وکړه لږ آینده جمعه باندې به زموږ خیرات یې هغې له به راشي وبخورې. هغه زه اوس مرمه، هغه زه اوس ما نه ده خوړلي، اوس مې سره سره څه نشتی، سبا څه نشتی، او ته را باندې یوه هفته نوره تېری. دا خیرات نه شو. خیرات خو دا ده د دقې سړي د ده خیال وساته او دله ورکه، دله دومره ورکه چې دی پې د سوال نه بچ شي. هلته ټول لګیا دي سوال کوي. فاستبقوا الخیرات او نو مخکې والی کوه د خیر په کارونو کې، اینما تکونو کوم ځای چې تاسو یات بکم الله جمیعا راولي به الله تاسو ټول په یو ځای باندې. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب او کچې راوړې تا کسان ته چې کتاب وله ورکړی شوی دی بکل آیت هر قسم نښه، هر قسم دلیل، ما تبعوا قبلتک دې تابعداري کوونکي نه دي ستا د قبلې، وما انت بتابع قبلتهم او نه ته تابعداري کوونکی د قبلې د دي، وما بعضهم بتابع قبلة بعض او نه دي بعض د دې تابعداري کوونکي د قبلې د بعضو. ولئن اتبعت اهواهم او کچې تا تابعداري وکړه د خواهشاتو د دي، من بعد ما جاءك من العلم رست د هغې نه چې راغلی تا ته د علم نه، انک اذا لمن الظالمین، یقینا ته به شې په دغه وخت کې د ظالمانو نه. الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې ورکړلی ورته موږ کتاب، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیژني دي دې پیغمبر لره یا دې قرآن لره یا دې تحویل قبلې لره، کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیژني دي خپل زامن. وان فریقا منهم او یقینا یو ډله د دې نه لیکتمون الحق، خامخا پټوي حق لره، وهم یعلمون حال دا دی چې دوی پوهېږي. الحق من ربک، حق ثابت دی ستا د رب د طرف نه، فلا تکونن من الممترین، نو مه کېږه ته د شک کوونکو نه. ولکل وجهة هو مولیها، او د هر چا دپاره یو رخ دی، د هر چا دپاره یو مخ دی، هغه په دغه خپله مخه باندې روان دی. هو مولیها، هغه طرف ته مخ کوونکی دی، په خپله مخه باندې روان دی، مخ یې هغه طرف ته ګرځوونکی دی. فاستبقوا الخیرات، نو تاسو مخکې والی کوئ د خیر په کارونو کې. اینما تکونو کم ځای چې یی تاسو یاتی بکم الله جمیعا، نو الله به راولي تاسو ټول په یو ځای. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث المنازل من السماء
وبرکاته.